السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود الشريف واي. اللهم صل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك. عزت من مسلمانانو رو دا دنیا چې موږ پکې پاتې کېږو د دې حقیقت پیژندل یو هوښیار انسان لپاره ضروری دي. او آیا زمونږ بس دغه دنیا ده د ژوند مقصد، او که مقصد زمونږ جدا ده او مونږ به صرف او صرف دی دنیا کې یو، او که دنیا نه پس هم یو دار بل شته دی زمونږ هغې ته تللی. دا پیژندل انسان لپاره ډېر ضروري دي. دا انسان حادث دی، الله جل شانه پیدا کړی دی، لیکن په ده باندې مختلف مراحل راځي. اول د پلار په بدن کې، د پلار په شا کې د نطفه په شکل کې پروتي، بیا د هلته نه منتقل شي د مور خېټې ته، په هغې کې بیا د ده نشونما کېږي او د ده اندامونه پیدا شي او د نه انسان جوړ شي. بیا هغه وړوکی وي، تقریبا 1.5 فوټ د هغه ونه وي، قد وي. هلته نه بیا دنیا ته راشي. نو د دنیا د راتلو نه مخکې هم الله جل شانه دته وجود ورکړی و، لیکن انسان ته خپله پته نه لګي. بیا دې دنیا کې د ده مختلف مراحل به د راشي. دغه ماشوموالي نه چې وځي، بیا د خړپوسو شي، بیا د لوبو شي، بیا هلک وي، بیا ځواني راشي، بیا عمر پوخ شي، بیا بوډا شي، بیا د دنیا نه تګ وي. دې دنیا کې دا سوچ کوي چې زما دغه دنیا ده، که دغه دنیا زما ښه شو نو زه ښه یم، او که دا دنیا مې خواره شو نو زه خوار یم. حالانکه داسې ده نه. دغه سوچ د انسان د مور په خېټه کې و. کوم ماشوم چې د مور په خېټه کې پروتي، که هغه ته عقل ورکړی شي او دی د بل په خبرو باندې پوهېږي او ده ته څوک ووایي په هغه ځای کې چې ته یو داسې ځای ته را روانې چې هلته خوراکونه هم جدا دي، دلته خو ته صرف وینه هغه ستا خوراک دی، او دلته مختلف قسم ماکولات، مطعومات، مشروبات، دا به ستا خوراک. او هلته کې ستا بستره نشته، یو خاص ځای دی، دلته به د مختلف قسم بسترو باندې ملاستې وي. هلته ستا لباس نشته دی چې ته یې واچې، دلته به ستا مختلف قسم لباس وي. هلته یو محدود ځای دی، ته پکې لاس پې ووایې، دلته به ته منډې وایې، ګرځې به په لاریو موټرو کې، په جهازونو کې. نو دغه ماشوم سره د عقل او د حواس سره د سترګو کېدی شي نه، بلکې یقیني ده چې د هغې انکار وکړي.
چې تاسې دین علاوه بزما دپاره بهترین خوراک بل سي، دین علاوه ما دپاره جوړې جامې څنګه وي، لوی لوی لارې کوڅې وطنونه او ملکونه دا به څنګه وي؟ دا د نه منلو خبره. لیکن چې کله دنیا ته راشي نو رښتیا چې د هغه کوټه چې د کور په کومه کوټه کې دی زیږېدلی او پیدا شوی هغه د ده د هغه ځای په مقابله کې په 100 چنده زیاته، په 80 چنده به زیات وي یا د دې نه هم زیات. لیکن هلته کې دی نه مني، ځکه چې داسې لیدلي کتلي نه دي. او دغه د انسان خطا ده، دا یې تیر خوړلی چې دی په خپلو حواسو په خپلو سر سترګو باندې اعتماد کوي، حالانکه دته الله جل شانه عقل ورکړی دی. دا عقل په ذریعه دی دا سوچ کولی شي چې داسې اشیاء شته دی چې زه د هغې ادراک په سترګو نشم کولی، په لاسو نشم کولی، په ژبه نشم کولی، په غوږونو نشم کولی. هغه ډېر وراء الوراء څیزونه دي. دغه رنګې معامله زما عزتمندو د آخرت ته، چې کله آخرت ته سړی لاړ شي دنیا کې وي تر څو پورې چې د ده په الله او د الله په رسول باندې ایمان نی، دی د خپلو حواسو په بنیاد باندې هرګز دا نه تسلیموي چې د دې دنیا نه علاوه یو بل دار شته دی او هغه دار ډېر لوی دی. دې آیتونو کې الله جل شانه فرمایي ارضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین. اس جنت کی چوڑائی، اس کی وسعت اتنی ہے جیسے آسمان اور زمینوں کی وسعت ہے ایک جنت کی. وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، آغا جنت طرف ته منډه کوي، د یو بل نه مخکې شي، مقابله وکړي چې د هغې وسعت د آسمان او د ځمکې نه زیات بلند دی. ارضها كعرض السماء، دلته په سوره حدید کې دا صیغه د مفرد راغلی ده او شاته په سوره اعراف یا انعام کې دا صیغه د جمع راغلی ده. ارضها كعرض السماوات، دا غي جنت وسعت، دا غي فراخي، دا غي پلنواله هغه د اسمانونو د ځمکو عمر دی. دغه انسان چې د مور په خېټه کې پروت هو او دته ته ووایې چې هغه کوټه او هغه کمره چې ته پکې اوس پیدا کېږي تلو والی هغې ته، هغه ستا د دې ځای نه په 80 چنده سیوا پلنه دی نه مني. او چې بیا ورته ووایې چې هغه کور په 100 چنده پلن دی نه مني. او چې بیا ورته ووایې چې هغه کلی کوم کلي ته چې ته روان یې هغه بیا په زرګونو چنده پلن دی نه مني. بیا چې ورته ووایې چې هغه ملک پاکستان او هغه دنیا زمکه دا کله مني. دا د حواسو په بنیاد باندې. ځکه د جنت منلو ته د وحی ضرورت دی، د دوزخ منلو ته د وحی ضرورت دی. حدیث مبارک کې راځي چې کوم جنتی هغه به الله جل شانه په آخر کې د دوزخ نه راوباسي او جنت ته بیایي. دی به د ګناه په وجه دوزخ ته تللی، لیکن دی به صاحب ایمان وي، د سره به ایمان وي. بیا به د جهنم د سزا نه پس الله دې مونږ جهنم نه وساتي. بیا جنت ته ځي نو دته به الله جل شانه وایي چې زه زما بنده دې جنت ته دننه شه، تا په دې کې د ځمکې عمره او د ځمکې نه 10 چنده زیات جنت ما درکو یو کس ته. نو چې کله دی نه نوتی نی نو دی وایي چې ای زما ربه پروردگاره ته خو لوی پروردگار یو، ته ما پورې خاندې، اتستهزئ بی اتسخر بی، اے میرے پیارے رب تو میرے ساتھ ہنستا ہے، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. دنیا کے 10 گنا جنت یہ مجھے کہاں ملے گی؟
او چې لاړ شي پته ورته ولګي نو د الله جل شانه کائنات دومره وسیع دي. او چې کله د عقل په بنیاد سړی سوچ کوي نو دا کافر نه مانی، ولې هغه حواسو ته ګوري. دې ځای کې به په الله جل شانه باندې ایمان دا ضروري دی. تر ډاکټر په وینا باندې اعتبار کې هغه ته وایي ستا په ګرده کې کاڼی دی او دا کاڼی بغیر د اپریشن نه نوځي او په هغې به د دومره خرچ راځي او ته ورته خپې وغځې په اپریشن تیټر کې او ته د هغې ډاکټر صاحب په قول باندې اعتبار وکې او خپلې خېټې شلېدو ته ډاکټر صاحب ته اختیار ورکې. دلته کې د هغه په وینا اعتبار کې چې هغه یو انسان دی او چې څنګه د هغه وینا درسته کېدی شي داسې د خطا احتمال پکې ډېر دی. بلکې هلته عربو کې ما واورېدل یو ډاکټر را سره په حرم شریف کې ملاو شو، هغه وایي چې د دې ځای د سعودیه عرب هغه ستنې ته په وس سره غاړه نه کېږي، بلکې بیا شلول را شلول اپریشن دا خو لویه خبره ده، دې ته غاړه نه کېږي. او که چېرته چا ورته ستن وواله او بیماري زیاته شوه او چا د هغې ډاکټر خلاف د مریض علم سولو چې دا دې ډاکټر د ستن داسې والي و نو د هغې ډاکټر بیا خیر نشته، ځکه چې وطن د هغې دی بیا یې نه پرېږدي. نو دلته دغه مریض انسان ډاکټر ته سملی د هغه په وینا باندې اعتبار کوي، په خپله دی نه پوهېږي، یو کس ورته وایي او تا ته صادق او امین پیغمبر چې د هغه د صدق او د هغه د امانت ګواهي ټولو کافرو مشرکینو ورکول او ورکړي د ورکوي او هغه الله جل جلاله چې هغه ستا خالق او مالک دی. ومن اصدق من الله قیلا، اس سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ جل شانہ سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. آغا رب چې دروغ وینا خو عیب دی. الله جل شانہ په باره کې د سړي ذهن سوچ کې نه راځي، هغه د چا نه مجبور خو نه دی، هغه ته د ټاټول وینا کوي. نو د مسلمان شان دا دی چې دی د الله او د الله د رسول خبره مني، دغې ته ایمان وایي. دی وایي زما په آخرت ایمان دی، زه منم، زما رب وایي، پیغمبر وایي، زما په جنت ایمان دی، په دوزخ می ایمان دی، د مر نه پس دوباره ژوندې کېدو باندې می ایمان دی، د الله جل شانه په وړاندې په پیشۍ باندې ایمان دی. آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. لقا باندې مر نه پس دوباره ژوندې کېدو باندې په دې باندې می ایمان دی. نو عرض می کول زما عزتمندو چې الله جل شانه د دنیا حقیقت په دې آیت کې بیان کړی دی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب وله. اے خلکو یقینو کوي، پوه شئ. علم د قرآن کریم په اصطلاح کې هغې ته ویل کېږي چې دو دونی چار یقیني وي، 100% چې ورته مونږ وایو، په روپۍ کې 14 انې، په دې کې خطا شته دی نه، دا الله جل جلاله وینا ده. اعلموا یقینو کوي، پوه شئ، انما الحیات الدنیا لعب وله، چې د دنیا دا ژوند دا لوبې دي او تماشه ده. دا مختلف مراحل الله پاک بیان کړي. حقیقت ستاسو مخې ته راولي، زمونږ مخې ته راولي، او د دې مطلب دا دی چې ته دنیا دغسې وګڼه، په زړه کې کینو، اوس بیا ته د هغې دپاره څومره منډه وایې دا سوچ وکړه، او حقایق سری د حقیقت دپاره تا ته څومره سعی او څومره منډه وهل پکار دي، هغه هم ته وکړه، سوچ تا هغه عمره منډه کې او که نه. لومبۍ مرحله الله جل شانه ذکر کوي چې دا دنیا لعب وله. لعب لوبې ته ویلی کېږي چې په هغې کې د انسان اعضا مشغول وي، او له هغې ته ویلی کېږي چې په هغې کې د انسان زړه مشغول وي. تاسو به کتلي کرکټ کولو والا دو جماعت، دو ډلې، دو ټیمونه، هغه چې کرکټ کوي، فټبال کولو والا فټبال کوي، نو دی په لعب کې مبتلا دي.
او دا په ټول سټیډیم کې چې غیر چاپیر خلک ناست دي په لهو کې مبتلا دي، هغوی تماشه کوي، د هغوی زړه مشغول دی، د دوی اعضا مشغولي. او دا چې کوم ناست دي تماشګیر دا دومره مشغول دي چې دې ټیم کې د کرکټ شوقي هغه اذان لوډ سپیکر خوا کې وي، مؤذن به بانګ دهل خپه زوره لګیا دی، د دغه ته پام نشته، هغه ناوري د موز وخت راغلی دی او دی چې کوم دی نو موز ته نه ځي، هېرې دي بالکل. ولې؟ د ده زړه په هغې کې دومره مشغول دی. دې ته ویلی کېږي لهو. دل بہلانے والی چیزیں چې زړه هغه دې ته ویلی کېږي لهو، زړه هغې سره مشغول شي. الله جل شانه لعب مخکې کو، ځکه چې ماشوم بچی هغه په لهو نه پوهېږي، هغه لعب هغه څه څیز ته لاس کوي چې هغه هغې سره مشغول وي. نو چې ډېر ماشوم وي نو بیا ډومبی مور او پلار هغه ته لاس کې چڼچڼې ورکړي، جونجونه هغې سره هغه مشغول وي، هغه چڼچڼ کوي، دا د هغه لعب. او بیا چې کله لوی شي نو دی بیا په خپله په دې کې مشغول وي، زړیم چې زه د بل نه مخکې شم، بیا چېرته تماشه وګوري. نو الله جل شانه فرمایي اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو. دا دنیا دا ژوند دا لهو و لعب دی. د دنیا ژوند هغه چې هغې نه د الله نوم وځي، آخرت ته وباسئ، هغه صرف او صرف دنیا. کیست دنیا از خدا غافل بودن، نئے زمین و نقر و فرزند و زن. دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ سے غفلت. اللہ تعالیٰ سے دل بہل جائے دنیا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو آدمی بھول جائے علیاذ باللہ، یہ دنیا ہے. اللہ جل شأنہم دغه فرمائی، مولانا روم رحمہ اللہ دغه وضاحت په خپلو الفاظو کې کوي. نئے زمین و نقر و فرزند و زن. زمین، سونا چاندی، بیوی، اولاد، یہ چیزیں دنیا نہیں ہیں اگر اس میں اللہ کا نام آ جائے، اس میں آخرت آ جائے. آغا مال جو پاگے کے آخرت رالو آغا دنیا ندا. آغا خزا چاگے سر آخرت واللہ یاد شکی آغا دنیا ندا. آغا اولاد چاگا پا آخرت کے پکار راشی آغا دنیا ندا. داغی تربیت، داغی خصمانہ، داغی تعلیم په دې شکل باندې وکړي چې هغه اولاد نستا آخرت جوړ شي، دا دنیا نه ده. زه دا خبرې ځکه عرض کوم چې دې دا مطلب نه دی چې ته د خپل محلې نه، د خپل کلي نه، د خپل ښار نه وځه ځنګل کې چېرته بستره ځان ته واچو. نه، په دې دنیا کې وخت تېرو، لیکن خپل رخ ځان ته بدل که، عقیده د مؤمن اختیار که، دا الله جل شأنه نوم او یاد په هر څه کې راوله. مقصد آخرت وګرځو. دغه مال، دغه زر، دغه جیداد، دغه ځمکه، دغه اولاد، دغه ښځه، دغه کور ستا آخرت ګرځي. قارون د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې او د بني اسرائیلو د نسل نو، خو هغه غداري کوله او غداري د فرعون دپاره کوله. لکه دې بر صغیر کې په دې پاکستان کې چې مونږ کوم ځای کې وخت تېرو، د انګریز په زمانه کې مسلمانانو د انګریز دپاره غداري کړې، د خپلو مسلمانانو سره، د اسلام سره، د دین سره، د خپلې خاورې سره. او دا یې څه دپاره کړي؟ د مال و زر دپاره. بیا ورته انګریز لقب ورکړی دی خان بهادر. دا خان بهادر دی، نومی بل سی خان بهادر. نو پښتو کې متل دی خر په جر مستیږي. نو په دې لقب باندې ډېر خلک خوشحال شو، د انګریز دپاره به کار کو. او دغسې چې کوم دی نو جیداد به ورکو، پردی جاگیر به ورکو، شاملات به ورکو، ثابت کلی به ورکو. دې دپاره نو قارون د فرعون دپاره کار کو. او همیشه تاریخ کې وګورئ چې مسلمان قوم ته کله نقصان رسیدلی دی، په دریو خبرو سره رسیدلی. یو چې کله مسلمان مومن قوم خپل لار پرېږدي، پلیټ فارم
په نوم باندې مسلمان وي او حقیقت د مسلمان ني، د الله جل شانه مدد ناراضي. دویم چې کله مسلمان وي لیکن په دې کې تفریقه او انتشار پیدا شي بیا نقصان رسی. چې کله ډلې ډلې شي پری جنبی شي، دا د فلانکی جماعت دا د فلانکی، دا صوبه زمونږ ده او دا ستاسو ده، تخپل کار کو زه خپل کار کوم، دې سره چې کوم دی نو دشمن ته وهل اسان شي، بیا دوی ماتې خوري. او دریم شی چې په مسلمانانو کې بعضې افراد جماعت یو کس غدار پیدا شي، هغه ټول د دشمن سره یو پاتې کېږي ستا په منځ کې، هغه نه قوم ته او ملت ته نقصان رسی. په فلسطین کې الحمدلله مجاهدین لګیا دي د یهودو په مقابله کې، لیکن دی یو څو تنه مجاهدینو کې بعضې کسان غدار پاتې کېږي چې هغه د یهودو دپاره جاسوسي کوي او دغه مجاهدینو ته جو نقصان رسی د هغې د لاس نه رسی، او بیا چې هغې ونیسي او سزا ورکړي نو د دنیا خلک بیا په کیسه خو پوه نه، هغوی خو ظاهر ته ګوري دا ولې داسې چلو شو. نو دا قارون چې و دا د فرعون جاسوس و غدار و د قوم، چې کله بنی اسرائیل له سین نه راپور شول نو دی هم پکې رالو، دی بچ شو. موسی علیه السلام او په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړونکي مسلمانان قارون ته ووی، قرآن کریم کې ذکر دی لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین، تکبر مکو مستی مکوا، الله جل شانه لوی کون کې ګورې نه خوښي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، او تا ته چې خدای کوم مال درکړی دی په دې دنیا کې آخرت ولټو په دې مال کې، او په دې کې د الله جل شانه حصہ هغه ګورې مه هېرو، هغه ورکو، د خدای په نوم باندې مال ورکو. نو قارون جواب کې سوی انما اوتیته علی علم، یہ میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، یہ میری علم کی منتہا ہے، دا زما علم دے، ما ڈگری کړی دی، ما کالج ویلی دی، ما یونیورسٹی ویلی دا، زما عقل، زما انجینیرنگ، زما تجربه، زما ډاکټریټ، دا د هغې په بنیاد باندې ما دا مال ګټلی دی. نن سبا هم دا خبرې کیږي. انما اوتیته علی علم قرآن پاک، دا زما د پوهې د عقل د علم په بنیاد باندې ما ته دا مال راکړی شوی، دا خو په ما باندې د چا احسان نشته، الیاذ بالله د خدای په ما احسان نشته. چې څنګه دا اوې الله جل شانو ځمکې ته امر وکړو، زلزله راله، ځمکه اوچاوده، د قارون پکې روان شو سره د خپلو خزانې دومره وی قرآن کریم راوړي دي چې د هغې چابیانې یو درون مضبوط جماعت هغه نشوي اوچتولی، دومره چابیانې په هغه زمانه کې به چابي او کنجي غټه وه، دا کنجیانې چا نشوي اوچتولی چې خزانې به یې څومره وي، دا خزانې وي د سره، او سره د هغې حیث هم په کار رانل په ځمکه کې ننوتو. بل طرف ته سلیمان علیه السلام، دا د الله جل شانو پیغمبر دی، زه به د ده مثال درکړم. سلیمان علیه السلام ته الله جل شانو هر یو شی داسې ورکړی چې بل چاته یې داسې نه ورکړي دنیا کې. رب هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اے میرے پروردگار هب لی ملکن، مجھے ایسی حکومت بخشیے، لا ینبغی لاحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو. داسی حکومت اللہ جل شانہ ورکو داسی مال، لیکن سره د دې د سلیمان علیہ السلام سوچ سده رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اے زما پروردگارا ما ته توفیق راکې چې زه ستا د هغه نعمت شکر ادا کم، انعمت علی چې تا ما ته راکړی دی، نسبت الله ته کوي، نعمت تا راکړی دی، د هغې قدردانی او په هغې نعمت باندې د شکر ادا کولو توفیق هم راته راکړي. نو سلیمان علیه السلام د الله نبی دی، پیغمبر دی، او د الله جل شأنه په مقربینو کې دی. داسې حکومت چې داسې حکومت چا سره نشته.
हवा अल्लाह जल्ल शानु वसखरना लहु रिह, हमने हवा को उसके हुक्म पर चलाया था, उसके ताबे बनाया था. सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा था बामर कोलो دا تخت دلته نه اوچت کا هوا به اوچت کو او بیا به کوم دیزه کې کوس کا الته به کوس کو پیریانو نه هوا به اوچتولو پیریان به په خپل د پاسه نست هوا به اوچتولو. سليمان عليه السلام دعوت کړي او الله جل شانه ته وی چې یا الله استا مخلوق ته روټي کول غواړم. الله جل شانه وته فرمایل سليمان ستا د دې طاقت نشته ته نشي کوله. وی چې الله یو کال نه خیر د میاش بو کوم به میاش تم نشي کوله وی هفته بو کوم وی هفته تم نشي کوله وی یو ورځ بو کوم وی یو ورځ هم نشي کوله خو چې ته بیا وی نو زو کا. نو سليمان عليه السلام دعوت وکړو پاغي باندې په میاشتو اجناس را جمع کول ځکه چې د خوراک لپاره خو به ست یارول ساروی هلالول غلی را جمع کول بیا دغه پخله کول. هغه پخله چې کېدو نو تاسو به وایي چې کټوي خو چې مونږ پخه کو خرابېږي. نو سليمان عليه السلام هوا ته ووی چې هوا او باد ته ووی چې په داسې انداز چلیږه چې د پاخه خوراکونه ګورې خراب نشي. نو مونږ چې کوم کار نن سبا د فریزر نه د فرج نه او د هغه ځای نه چې په هغې کې فروټ خلک کیدي یا د یخې کنټینر نه چې د افغانستان او د ایران نه پکې ټماټر راځي یا داسې څیزونه چې هغه زر خرابېږي هغه پکې راځي اعتدال سره هغې د ته درجه حرارت او ټمپریچر برابر ساتي دا کار هغې هوا کول. هغه څیزونه په دسترخوان پراته هغه خرابېدل نه. او چې کله دسترخوان ټول ډک شو وی چې یا الله روټۍ تیاره ده یو مئی سر روچت کو وی چې تا په مخلوق کې چې ته څوک راسته وډمبه به ابتدا د مئی نه کو مئی سر روچت کو وی سليمان ما اوریدلی چې تا موږ ته روټۍ کړې دی وی او راځه د دسترخوان د یو سر نه شروع قبل سر ته ټول دسترخوان صفا کو وته وی چې نور نو ته ولې په دې کار نشو وی زه روزانه چې کوم دی نو د دې په 2 برخې خورم وی ما خو دغه پخ کړي و دغه ټوله تا خلاصه که هغه ورته وایي چې ستا د وجې نه زه نن په نهره خېټه باندې ځم واپس کېږم او ما ته خدای پاک د دې 2 برخې خوراک د ورځې راکوي. سوچ کو الله جل شانه رازق دی رزاق دی. د سلیمان علیه السلام ته الله پاک داسې حکومت ورکړو